حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ ته د نفاق ویره. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو وارې مونږ خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې وو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د واعظ وفرمایو چې په هغې سره زړونه نرم شو او سترګو نه اوښکې وبهېدې او خپل حقیقت په مونږ ښکاره شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس نه راپاڅېدم چې کور ته راغلم. ښځه بچي راته راغلو او څه د دنیا خبرې اترې شروع شوې او بچو سره خندا خبرې ښځې سره ټوکې شروع شوې او هغه حالات لاړو کوم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې وو. ناڅاپه مې خیال راغی چې زه لومبې په کوم حالت کې وم، اوس څه وشو. ما خپل زړه کې ووی چې ته خو منافق شوې چې په ظاهره د نبي علیه الصلاۃ والسلام مخامخ دې هغه حال و او اوس چې کور ته راغلې نو دا حالت دې شو. ما په دې افسوس او غم کولو او دا مې ویل کور نه راووتلم چې حنظله خو منافق شو. مخامخ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو. ما هغه ته عرض وکړو چې حنظله خو منافق شو. هغه چې دا واورېدل ویې فرمایل سبحان الله، څه وایې؟ هېڅکله نه. ما حال بیان کړو چې مونږ خلک کله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې یو او نبي علیه الصلاۃ والسلام د دوزخ او د جنت ذکر فرمایي نو مونږ خلک داسې شو گویا هغه دواړه زموږ مخکې دي. او کله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوا نه راشو نو ښځې بچي او جایداد وغیره غمونو کې ونښلو، هغه هر څه هیر کړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې دا خبره خو ماته هم پیښیږي. دې دپاره دواړه نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو او حنظله رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې ای د الله رسوله، زه خو منافق شوم. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل څه خبره وشوه؟ حنظله رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې کله مونږ خلک ستاسو په خدمت کې حاضر شو او تاسو د جنت او د دوزخ ذکر فرمایئ نو مونږ داسې شو گویا هغه زموږ مخکې دي. خو چې کله تاسو مجلس نه لاړ شو او ښځې بچو او د کور په غمونو کې لګیا شو نو هر څه هیر شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو چې په هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده، که چېرې تاسو هر وخت دغه حال پاتې شئ څنګه چې زما مجلس کې وئ نو فرښتو به تاسو سره په بسترو او لارو کې لاس میلاول. خو حنظله خبره دا ده کله پیدا کې لګي، یعنی انسان سره انساني ضرورتونه هم لګېدلي دي چې د هغې پوره کول هم ضروري دي. خوړل، څښل، ښځه، بچي او د دې خیر خبر اخیستل دا هم ضروري څیزونه دي. په دې وجه داسې قسمه حالات کله حاصلیږي، هر وخت دا نه حاصلیږي او نه د دې امید ساتل پکار دي. دا د فرښتو شان دی چې د هغوی څه بل کار فکر نشته، نه ښځه، نه بچي، نه ګذران فکر، نه دنیاوي کیسې. او د انسان سره چونکې بشري ضروریات لګېدلي دي نو دی هر وخت په یو حالت نشي پاتې کېدی. خو د غور او فکر خبره دا ده چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته د خپل دین څومره فکر و چې لږ شان خبرې سره چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مخکې کوم حالت زموږ و هغه وروستو نه پاتې کېږي. په دې د خپل منافق کېدو ورسره فکر شو. عشق دی او په زرګونو بدګمانۍ دي. چا سره چې عشق شي د هغه باره کې په زرګونو قسمه بدګمانۍ او فکر پیدا شي. زوی سره مینه وي او هغه چېرته په سفر لاړ شي بیا ګورې هر وخت د خیریت د خبر فکر وي او که دا معلومه شي چې هلته طعن مرض دی یا فساد شوی دی بیا خو الله تعالی ته معلومه ده چې څومره خطونه او تارونه
پوهېږو.